السلام علیکم ملګرو. چاینا د عمران خان په حق کې مخې ته راغلی دی. عمران خان سرخروشو په عمران خان باندې چې حکومت کم الزامات لګول د هغې جواب اوس چاینا ورکړی دی. دوی چې څه هم د عمران خان خلاف کوي الټا د دوی دپاره هغه مصیبت جوړیږي. مولانا فضل الرحمن سره ډېره غټه دوکه وشوه. هغه ولې د زرداري او نواز شریف نه خفه دی. هغوی ورسره کمه دوکه کړې ده. عمران خان بیګا ډېر وخت پس په بنیګاله کې شپه تېره کړه. هلته چاله ډېره اهمه ذمهواري ورکړې ده او دی ویلي دي چې هر څه وشي اخره کې به جیت زمونږ وي. دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ملګرو نه زما دا سوال دی چې ستاسو په خیال باندې د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم به څوک وي؟ د دې جواب په کمنټ کې مالا ضرور راکړئ او دا ویډیو هم مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. لاول راځو چې عمران خان څنګه سرخروش شو. چاینا د عمران خان په حق کې څه بیان جاری کړی دی. موجوده حکومت چې د عمران خان خلاف څه هم کوي الټا هغه د دوی دپاره مصیبت جوړیږي. تاسو ته پته شته چې موجوده حکومت په عمران خان باندې درې غټ الزامات لګوي. لومبني الزام دا دی چې یاره د عرب ممالک سره تعلقات د پاکستان خراب کړل. حالانکه داسې هرګز نه ده. کله چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان و نو هغه ټایم کې چې کوم عرب ممالک دي دوبۍ شو سعودي عرب شو نو هغوی د پاکستان دپاره د خپلو خزانو چې کومې خولې دي هغې کولو کړې وې. پاکستان سره ډېر زیات امداد کړی او اوس چې شهباز شریف کله سعودي عرب ته تلو نو هغوی ورسره هېڅ امداد ونه کړ. بل اړخ ته دویم الزام یې پیدا لګو چې یاره IMF سره دوی معاملات چې دي نو هغه خراب کړي دي. نو تاسو وکتل چې درې ورځې مخکې د IMF وب په خپله باندې عمران خان سره ملاقات لپاره زمان پارک ته راغی او دا په ړومبي ځل باندې وشو چې یو کس هغه بالکل د سیسټم حصه نه دی او IMF د هغه نه ګارنټي غواړي. په عمران خان باندې دی حکومت دریم الزام دا لګو چې عمران خان چاینا هم خفه کړې ده او CPEC باندې د کار رفتار بند کړی دی. د هغې چې کومې منصوبې دي هغې منجمد کړي دي. په هغې باندې کار ودرولی دی. حالانکه چاینا د دې نه مخکې دا ویلي چې یاره CPEC باندې کم کار شوی دی د عمران خان په دور کې هغه تسلي بخش دی او چاینا انډایرکټلی څو پیرې د پاکستان حکومت ته دا پیغام رالیږلی دی او یو څو ورځې مخکې چې د چاینا کوم وزیر خارجه دی هغه پاکستان ته راغلی نو هغه دا ویلي چې یاره کم سټیک هولډرز دي د پاکستان سیاسي جماعتونه دي هغوی د خپل مسلکینی او سیاسي استحکام دی په پاکستان کې پیدا کړي نه اله به چې کوم بهر سرمایه‌کار دي هغوی به پاکستان ته راځي. اوس چې کومه مسله پیدا شوې ده چاینا څه جواب ورکړی دی څه معامله وه هغه تاسو ته مخې ته एकदम احسان اقبال کوم چې وفاقي وزیر برای منصوبه بندي دی هغه دا ویلي دي چې د چاینا حکومت چې دی هغه تیر اسټابلیشمنټ ته دا پیغام رالیږلو چې پاکستان تحریک انصاف په اقتدار کې راوستو تجربه مکوي. دې سره به نقصان چې دی هغه د CPEC کیږي او د پاکستان نقصان به کیږي. دا خبره چې ده نو هغه سلیم صافي سره چې کوم د هغه جرګه پروګرام دی په هغې کې احسان اقبال دا خبره کړې ده او چاینا دا پالیسي ده چې هغوی د نورو ملکونو چې کوم انټرنل معاملات دي نو په هغې کې مداخلت نه کوي. اوس او اسټابلیشمنټ هغه دا وایي احسان اقبال چې یاره د پاکستان اسټابلیشمنټ چاینا ته دا یقین ورکړو چې CPEC باندې کم کار دی هغه به نه متاثره کیږي او CPEC احسان اقبال چې دی هغه پاکستان تحریک انصاف باندې دا هم الزام لګولی دی چې CPEC کومې منصوبې دي نو هغه منجمد دي او دا منصوبې چې دي نو پاکستان تحریک انصاف چې دی ودرولی دي په هغوی باندې دا الزام لګولی دی. اوس لومبي IMF دوی له ډېر سخت پیغام راولېږه چې عمران خان سره ملاقات وکړو. بل اړخ ته یورپي یونین د عمران خان په حق کې چې کوم بیان جاری کړ او اوس چاینا د عمران خان په حق کې ډېر اهم بیان جاری کړی دی او چې کومه د چاینا کونسل خانه ده نو هغوی دا ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په دور کې په CPEC باندې د کار رفتار چې دی هغه اطمینان بخش دی او هغې ټایم کې وبا هم وه کرونا وایرس هم خو د هغې باوجود CPEC چې دی نو په صحیح سمت کې روانو او چاینا الریډي دا ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف په دور کې په CPEC باندې کم کار شوی دی نو هغه تسلي بخش دی. اوس د ډېر زیات رسوایۍ نه او د ډېر زیات تنقید نه پس احسان اقبال په خپل بیان باندې یوټرن اغستی دی. هغه دا ویلي چې دا پیغام د چاینا د حکومت د طرف نه راغلی بلکې کم بزنسمینان چې نجي طور باندې په CPEC کې کار کوي نو هغوی دا ویلي چې یاره د 2018 کم انتخابات دي نو هغه د شفاف وشي. نو اوس دا هم ویلي کېږي چې یاره دا خو یو قسم له بیا د پاکستان چې کم انټرنل معاملات دي نو هغې کې مداخلت دی. خو دوی چې څو پورې د عمران خان خلاف باندې کم الزامات لګوي هغه الریډي غلط ثابتېږي خو چې څه هم د هغه خلاف کوي نو هغه الټا د دوی دپاره مصیبت جوړیږي او اوس داسې بیانات نه دي ورکول پکار ځکه چې دې سره چې کم چاینا ته دی هغه ښه پیغام نه ځي ځکه چې د هغوی دا پالیسي ده چې هغوی د نورو ملکونو چې کم انټرنل معاملات دي په هغې کې مداخلت نه کوي. مولانا فضل الرحمن صاحب دې ټایم کې هغه سره ډېره غټه دوکه شوې ده د نواز شریف او زرداري نه هغه ډېر زیات خفه دی ځکه چې هغوی ورسره ډېره غټه دوکه کړې ده او مولانا فضل الرحمن صاحب سره یو دوکه مخکې شوې وه هغه ته دا ویلې شوي چې یاره کله عدم اعتماد کامیاب شي د عمران خان حکومت ختم شي نو موږ به تا صدر جوړ کړو خو بیا وروسته دوی ته پته ولګېده چې یاره صدر جوړېدل خو اسان دي خو
صدر لرې کول اسان نه دي ځکه چې د هغې دپاره 2/3 اکثریت ضروري دی. اوس دوبۍ کې چې د نون لیگ او د آصف علي زرداري کوم ملاقاتونه شوي دي او هغوی راتلونکي حکومت کې چې کومې عهدې دي هغې خپل منځ کې تقسیمولې نه په دې کې مولانا فضل الرحمن صاحب ایر کړی او هغې د دې ملاقاتو نه خبر کړی هم نه دی. اوس په دې باندې مولانا فضل الرحمن د خپل ناراضګۍ اظهار کړی دی او هغه دا ویل دي چې د نون لیگ او PPP کوم ملاقات شوي دي نو د هغې نه ډیله پکار و چې PDM چې دی هغې په اعتماد کې اغشتي او هغې خبر کړو چلو دا ملاقات وشي د هغې نه پس به موږ په اعتماد کې اغشتو خو د هغې نه پس هم موږ په اعتماد کې وانه غشتو او دوبۍ کې چې کوم مذاکرات شوي دي دا اچانک نه دي شوي بلکې دا یو منصوبه بندي وه او د PDM اوس ضرورت نشته ځکه چې دا اتحاد چې دی دا د الیکشن دپاره دا اتحاد نه دی شوی نه لحاظه اوس د PDM ضرورت نشته. دې نه علاوه هغه چیف جسټس باندې عمران خان باندې د پاکستان اسټابلیشمنټ باندې جنرال فیض حمید باندې هم ډیر زیات تنقید کړی دی. بل اړخ ته عمران خان ویلي دي چې هر څه وشي اخره کې به ګټه زموږ وي او دا خوشخبري یې قوم ته اورولې ده. هغه بیګا ډېر ټایم پس په بنیګاله کې شپه تېره کړه هغه څه بیانات ریکارډ کول نن بیا په اسلام آباد کې پیشي ونه هغه لاهور ته لاړه شپې په بنیګاله کې تېر کړه نن به په اسلام آباد کې مختلف عدالتونو کې هغه دوباره پیش کیږي او هغه دا ویلي دي چې راتلونکي ټیم ډیر اهم دی ځکه چې اوس الیکشن کېدو والا دی ټول سیزونه چې دي هغه الیکشن طرف ته روان دي او راتلونکي چې کوم اهمه ذمہداري ده هغه د پاکستان وکلا ده ځکه چې راتلونکي جنگ چې دی هغه د انصاف دی هغه د رول اپلا دی او رول اپلا چې کوم جنگ دی هغه به څوک لړاوي ابا وکیلان لړاوي نه لحاظه راتلونکي ټیم چې دی هغه غټه ذمہداري چې ده هغه د پاکستان په وکیلانو باندې ده اوسه پورې چې هغوی کم کردار ادا کړی دی زه د هغه تعریف کوم هغوی چې کم کوششونه کوي هغه زه ستایم خو ګورو چې راتلونکي ټایم کې څه کېږي ټول اپډیټس به انشاءالله په دې پیج باندې تاسو سره شریکوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.